ریشم استعمال څه حکم لري؟ ریشم نه مراد ریشم یا ریشم یو چیز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سونا اور ریشم فرمایلی دی پیغمبر علیہ السلام چې د سونا او ریشم د امت د خزو د پر حلال دي او نرنیاو باندې حرام دي. او یو بل روایت کې راغلی چې کم سړی دنیا کې ریشم او لباس استعمال کی آخرت کې غي سیسا نشته. اصولی طور باندې فقها په دې خبره باندې متفق دي چې نرناو د پاره د ریشم او لباس استعمال جایز نه دی، خو البته دی کې سلور صورتونه مستثنا دي. پهله صورت صاحبانو په نس باندې جنگ دوران کې د توري د گزار نه بچ کېدو لپاره خالص ریشم استعمال جایز دي. ریشم باندې توره خوېږي چې زخمی نشم، ٹھیک ته جهاد د لپاره ګوره گنجائش راولو، جهاد دومره لوی عمل دی. اور دین علاوه ریشم د چمک دمک وجنه نفسیاتی طور باندې د کافرانو باندې روب د پران چول جایز دي. د ریشم ډیر زیات چمکیږي بیا چې نور ته ولاړ کنه سړی پړکیږي سترګې ورته نشي غړولې. نو چې دا لباس مجاهدینو جوړی نه کافران به یریږي چې دا خو ډیر تیار راغلي دي، نو روب د پاره دا ټیک دی. ها امام نفر رحمت الله علیه په نس باندې خالص ریشم ولا کپړو په ځای باندې کده سي کپړې استعمال شي چې هغه کې صرف یا تانا یا بانه د ریشم وي نه بیا یعنی ریشم پکې غالب نه بیا ټیک ته. تاسو سماویلی کپړې کې دوه قسم شي دي، د سه کپړ تار د تانا او د سه تار د بانا. دی کپړو کې دوه قسمه تار وي، نه یا صرف دا غترونه چې کم په ولاړه باندې دي دا د ریشم وي بیا ټیک ته، یا صرف د پروتي ولا کم ترونی نه بیا پکې گنجائش ده. دویم دا چې نریناو د پر خپل کمیز، کورتا، لمن، صدر، پګړی، جوبا، ټوپه وغیرہ په کینارو باندې د سرو زرو یا د سپینو زرو تارونو سره یا د ریشم او تارو سره ګلکری کول جایز دي، صرف اطرافو باندې ټیک دی. خو شرط دا دی چې دا کما ګلکری شوی دا د دې کما پلانواله دی دا د سلورو غوتو نه زیات نه وي. ٹھیک شو کنه؟ مثال په تور باندې دا لستونه دي د باندې ریشم لګوي چې خو د سلورو غوتو نه زیات نه وي د مقدار دی. اور اوګدوالی کې خیر دی، اوګدوالی کې دا چې اوس د زینا لکه مثال په تور باندې د لمنې د سر نه دغه پر ریشم راولې نه دا خو ډیر زیات اوګد دي، خو چې د پلانواله د سلورو غوتو نه زیات نه وي بیا پکې گنجائش شته دي. علامه کسانی رحمت الله علیه فرمایي چې د ریشم لږ مقدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت چې استعمال کړي دی. دیو جن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومه چوبا مبارکه وا هغه کې د ریشم سره ګلکری شي وا اندا غرنګ هر دور کې په دې مقدار استعمال باندې بغیر د سنکیر عمل را روان دي، نه لہذا دی باندې اجماع ده. دریم نمبر باندې کم سره د سرمنی بیمار وي، خارش ور باندې یا اور کې سپګي وي هغه د پاره ریشم استعمال جایز دی. دغه دا بیماری ور سره ختميږي، نو بیمار شو بیمار د پر استعمال جایز دی. سلورم دا چې سترګو باندې سترګو بیماری د پاره د ریشم یو پټه په د سترګو باندې تړل دا هم جایز دی. مخکې به د حکیمانو دا علاج کولو چې سترګې خرابې وي نه ورته ریشم یو پټه ورکوي دا په سترګو تړل دي سره به جوړ شي، نه علاج پتو به تور علاج بیا پکې ټیک ته هیڅ مسله نشته. نریناو د پاره د ریشم جواز او عدم جواز لپاره قاعده او کلیه دا د فقهاو ذکر کړي دوه صورتونه چې دا ناجایز دي. یو دا چې به تور لباس کم شي استعماليږي، برابر خبره کې هغه جسم ټچ کوي کنه ټچ کوي ریشم باندې استعمالي. دویم دا چې کچره د یو شیز کې استعمال شي چې عام عرف کې هغه ته لباس حصہ شمارل کېږي بیا استعمال ټیک نه دی. لکه مثال په تور باندې بانیل، کمیس، کمربند اور دا رنګه پرتوغاخ یعنی چې مورته باغ وایو، کمبل، ټوپه، پګړی، تعویز د پر لفافه د ریشمونو جوړول دا استعمال ناجایز دي، ولی چې عام طور باندې دا د لباس حصہ شمارل کېږي دغه ریشم نه استعمالي. اندا رنګه بغیر ضرورت د ریشم پټه په زخم باندې تړل دا ناجایز دي. ها د څه شیزونه چې هغه د لباس سره مشابهت نه لري او هغه کې د فخر او د تکبر نیت هم نه نبیالته استعمال د ریشم جایز دی، لکه کور پردې جوړول یا تولیه یا رومال یا د ریشم مچردنی یا بټوا د ریشم ولا عجیب کې د نبی هغه کې تکبر اسی نبی یا جای نماز منځ د پاره اور یا لیکلو د پاره ریشمی کپڑا وی اور یا د قران حفاظت د پاره چې کوم هغه مونږه جما شان جوړو کاغه د ریشم وی نه کې څه مسله نشته ده. یا لوخي پټول ولا کپڑا وی اور یا ونه تیلا جوړ کړی شي د دې کې استعمال جایز دی. امام نفر رحمت الله علیه فرمای چې د ریشم او تاکیه بسترې اور چټایانی جوړول دا ټیک دي، ولی چې دا شیزونه استعمال د صحابه کرام مناسبت دي اور په دې صورت کې ریشم باندې پاسه نه کې نسل رزي اور دې کې د ریشم عظمت نشته دي چې کم څه خپل اندرالو خو بس ختم دي کنه عظمت نشته دي.
خو بیا هم صاحبین اور مثلثه وي چې د استعمال کم از کم درجه کې دی چې لباس په سره مشابهت شته دی اختلاف نه بچ کېدو لپاره ځان ساتل پکار دي تاکي اور چټاینې انډيري دا شیزونه ونه ما جوړوي مشومانو د لپاره رقم استعمال څه حکم دی کم شیز نرینه‌و د لپاره حرام دی هغه نرینه او مشومانو د لپاره حرام دی او کچا مشوم ته د رقمو کپڑے واچولې هغه ګناګار نه دی خو چې چا ورته چوری هغه ګناګار دی مشوم ته د جنگي واچول هغه خو نه پويږي خو چې چا چولې دا ور باندې ګناګار دی مشوم د سر کې ګولکری کړي دغه خو نه پويږي خو چې چا کړي هغه ګناګار دی دې مسله نه دا معلومه شو ها او بعض اوقات دسی وي چې د رقمو کپڑے استعمال یو سړی خزي ته جایز وي لکه مور یا خور یا ترور ته خو چې بچی ته اچي په غي ګناګار خپل دی اچي خیر دی ولې رقم غوته جایز دی بل مسله دا چې نرینه‌و د لپاره د خپل خنګري پرتوګي یعنی پنسه کې پټول څه حکم دی د پرتوګ د دومره لاندې ساتل چې هغه کې د خنګري پټ شي دا د تکبر علامت دی پیغمبر علی السلام فرمایي چې کم سړی د تکبر په اراده سره پرتوګ یا تیبند لټکاو کی یعنی د خنګري پټ کی الله تعالی به د قیامت پر ورځ غو طرف ته رحمت په نظر سره نه ګوري فقهای کرام لیکلي چې کې لږ تفصیل لیکل شوی یو سړی د عادت وي او تکبر کی قصدن پنسو کې د خپل خنګري پټی نه دا ناجیز او حرام دي اور که سرکشي او تکبر نه سر غفلت او سستی وي دا بازي نسمن وي کنه 2 منټو بعد بیا پرتوګ راکاږي هټېټي وتاړه نو دا مکرو دي اور کچره څه ضرورت رالو نه بیا پکې اجازه شته دي او نرینه‌و د لپاره نیم پندلی پرې دا پنسیو چتول دا مستحب دي دومره دا ګوره دا ټیک شو دا غځای پوري ټیک شو کنه مو خو اوس دومره کړی بس ټیک دی او دومره پوري دا مستحب دي یعنی دا غځای پوري دا سنت دي او دینه زیات دا غځای پوري دا مستحب دي البته خزو د پر لاندې ستل پکار دي ولې چې خزو تخپلو دی قدمونو نه علاوه خپل ظاهرول دا جایز نه دي چې چا ترانه شي او نن سو فیشن الټا دی ښا نرینا او خنګری پټ کو خزور وچت کړي تنګي تنګي پنسي دونو دوری وچت کړي سړی چې د تور راوخلې کنه خپل نه کټ کې چې بازار کور کې بیا بار د ګرځیدونه وي تیشو اسلامي نظام شته نه نسوکو کوم څنګه کوړې خو ورته لګی دی کنه پوه شو په دې خبره باندې نو خزو نرینا او تلاړو نرینا خزو تلاړو ټیک شو کنه دې مسلې مې ځان پوهې کې چې لباس کې د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي نرینا او خزو ته دواړو ته لباس کې یسو خبرو خیال ضروری دی پهلا نمبر باندې چې د جسم کمی حصے پټول لازمي دي چې غور سره پټيږي پهلا شرط دا دی دویم دا چې هغه کې د غیر مسلمو سره وضاحت کې مشابهت نوي دریم دا چې د نر لباس د خزو په شان او خزو لباس د مرد نریناو په شان نوي یعنی یو بل نه جدا وي ممتاز وي سلورم دا چې نریناو لباس سره خمونه نه جوړ پنځم دا چې دا لباس ته پاک شیز نه جوړي او شپږم دا چې د لباس کې اسراف او تبذیر نه وي ٹھیک تا کنه ارته پرون ما ویلي اوږي باندې رومال چول سو حکم دی ٹھیک شو کنه موږ راخصه بدای پوګیم چولی کله خي طرف ته کله ګس طرف ته موږ کله ګرځو کله نه اکثر د ورکیږي سر خړلې چې چرته لاړ شو رزو بیا تر گاډي کې راځي چې شی پاتې دی ٹھیک تا کنه دا چې وزره خلن د رومال ما الرجی دا ناغه ګردونه بچ کېدو لپاره پوزه پټوم سره ډاکټر دوی هلمټ اچو هلمټ کې تنګي مبارل احادیث مبارکه او د سیرت په کتابونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم کردار گفتار هر طرف نه محفوظ دي هغه شمایل نبوي کې په حوالو سره درج دي یعنی لیکل شوی دي دغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لباس تذکرہ هم شته څومره پورې د رومال او د صدر مسله ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې حدیثو کې لفظ رضا راغلی دی او رضا عربي کې صدر ته ویل کیږي او دا سرحد سره راغلی دي اور احادیثو قتل نه پس اندازه لګي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د څه کپڑا استعمال کړي دا لہذا چې کم خلق دا رومال مشابه شیزونه استعمالي ندی ته ناجیز ویل ټیک ندی او دین علاوه زموږ علاقې کې عموما علما طلبه د استعمال کی دیو جنا د صلحو لباس حصہ ده دیندارو خلکو لباس حصہ ده اور استعمال پکار دي سي شو دا ډېر شیزونو کې پکاري چې الله دینه کې زخمی شوی وي تړه اور الله دینه کې موږ اسکاو ټریننګ دتلو نو موږ ته وایي چې دا یو کپڑا را د غاړه کې چولې چې دا به ګرځي مل د سي د لاس ماچي به اور کې واچونه چې رومال ته سړی خو بځای کپڑے څه د ګریوان نه تاو کړی دي ندا پکاري کې دا رنګ یو دستو کو مخلاص وشکا روټه دو خړه کپڑے نشته یې سنشته استعمال ډېر دي صحیح ده کنه سنتو کې خیر دی دا استعمالوي اور
یو حدیث کې راغلی دی ابن عمر رضی الله عنه روایت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یلبس رداء مربعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور کنځه صدر استعمالولو د سه مربعا سلور کنځه ټیک شو کنه چې هر طرف نه هغه سلور وړه کنځونه برابر وي سپینو کپړو اچولو څه حکم دی احادیث مبارکونه دا ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور رنگونو په نسبت باندې سپین رنگ ډیر زیات خوښ کړی دی اور مرد بعد د مړی ته د سپین رنگ لباس کې کفن ورکولو ترغیب ورکړي دیو جن علماء لیکلي دي چې د سپین رنگ لباس چول دا بهتر دی خصوصا دینی علم حاصل کول ولا طلبه علماء د پر ډیر زیات مناسب دي چې سپینې کپڑے اچي ٹھیک ده اور ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت سنن ابی داؤد روایت البسوا من ثيابكم البيض تاسو سپینې کپڑے اچي فانها من خیر ثيابكم تاسو ټولو کپړو کې خې کپڑے د سپینې کپړې دي او خپل مړو ته تاسو د سپینو کپړو کې کفن ورکوي یا کفناسي سپینی خبرات د پګړی شری مقدار څومره دی ٹھیک شو کنه چې کوم ملګری پګړی اهتمام کوي د معنی ځان کوي د حضور صلی الله علیه وسلم د پګړی مبارک یو خاص مقدار چرته صحیح روایت نه ثابت نه دی معجم طبرانی کې یو روایت کې راغلی چې او زراع به انسان پوي کې د لاس دغه زنه دی څنګه پر دا یو زراع دی شرعي ٹھیک شو کنه دا یو زراع نه دا او زراع راغلی دی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پګړی څخه خاص مقدار حتمی معلوم نه دی علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه رائے هم اندغه ده البته مولا علی قاری رحمت الله علیه د امام نووي رحمت الله علیه حواله سره نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو پګړیو یو ورکوټه یو غټ ورکوټه کم پګړیو دغه مقدار او زراع او شرعي غز اور چې کم غټ پټ کېو غا دولس شرعي غز پوښ به خبره باندې اور علامه نورشاه کشمیر رحمت الله علیه تحقیق په مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم پګړی عام حالاتو کې به 3 غز او 3 شرعي غز او بیا عام منځونو کې او غز اور جمعه اور اختر منځونو د پر کم پګړی وغه کې به 12 غز او چونکه د پګړی د مقدار په باره کې صحیح حدیث کې تعین نشته دیو جن دې کې وسات نه کار خستلی کچا 3 غز او بیان ټیک دی کا 15 غز او غز استعمال اور بیان ټیک دی کا 12 غز او بیان ټیک دی اور کا وزیرستان والا 25 غز ټیک دی موضوعي برداشت کوي شي نو ټیک ده کنه صحیح ده خو دې کې دا له سنت ته چونکه د خیال ستل پکار دي چې اور کې اگه پر نه جوړ نشي ټیک ده کنه او بعض خلکو دومره وګدو د پګړی وي په لای کې نو کشي حیران وي چې د اثر نه توکړې څنګه دي ټیک ده کنه او موږ چې کمی سیمرو د 3.5 غز 15 چې ما کمانده ساده او زیات نه زیات او نه او تورسي نه زیات نه دي استعمال کړي 12 غز به زیات وګد دي ځم په خبره پوښ خو شری دي کې وسط ور کړي څوک څومره استعمالي ټیک دي سپین اور تور پګړی استعمال د پګړی وهل د پیغمبر علی السلام سنت دی کې شک نشته څومره پورې د پګړی د رنگ مسله ده نه پیغمبر علی السلام نه مختلف رنگونو ولا پګړی استعمال ثابت دی روایت نقل شوی دی منقول دی سپین اور تور د دواړو رنگونو کې هیڅ اختلاف نشته ولی چې دا دواړه قسمه پګړی سپین اور تور د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي چې نه دا مستحب دي بعض علما وایي چې تور افضل دی بعض وایي چې نه سپین افضل دی خو مشهور محقق شارح حدیث مولا علی قاری رحمت الله علیه سپین پګړی ته افضل ویلی دي ٹھیک شو کنه اور دا نه چې پیغمبر علیه السلام په سفر کې تور پټ کېوالو ٹھیک دی نو تور او سپین دواړه جایز دي ښه چې چا تور والو ټیک دی کچا سپین والو ټیک دی هیڅ خبره نشته شین رنگ والا پټکی والو څه حکم دی سبز رنگ ټیک ده شین رنگ پکړې وال د پیغمبر علیه السلام نه صحیح روایت کې ثابت نه دی علامه سیوطی رحمت الله علیه الحاوی للفتاوی کې لیکلی چې سادات خاندان والا به شین پګړی به طور علامت اور امتیاز والو سادات خاندان مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام کم خاندان کې نسل د نسل روان دي غو شین پټکی والو چې خلکو کې پته لګي چې دا سید دی شریعت کې د دې ثبوت نشته البته بعض حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د شین رنگ پګړې استعمال کړي دي او به حقیقي د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شین رنگ خوښ کړي دي شین رنگ پګړې نه شین رنگي خوښ کړي دي دیو جن دا ګمه د حضرات شین رنگ ور کړي دي دیو جن شین رنگ پګړې په نور رنگونو باندې که ترجیح نه ورکې نه استعمالي جایز دی
ها که څوک د خپل شعار جوړ کی او امتیازي علامت یې ځان ته جوړ کی او نور رنګونو باندې ورته ترجیح ورکړي نه دی وجې نه د استعمال بیا بدعت ګرځېږي ولې چې کله مباح شیز کې التزام او لزوم راشي نغه بدعت جوړ شي او د شیز پر خودل پکار دی لکه اوس شین پکړه د چا علامت دی بریلیانی وي نو چونګې هغه سره مشابهت دی موږ خپل خلک د دینه منی کو چې دا پکړه ما وایي زیړ پګړی سو حکم دی اکثر د علماء می خلک اعتراض کوي خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب باندې سیاسي اختلاف ته دی کاوه کنه خو تا د پګړی باندې ګوتو چې تول چا حق نه در کړی پوه شو په خبره باندې نه د زیړ رنگ پګړی د صحابه کرامو د عمل نه ثابت دی دلیل نمبر 1 صحابه کرام اوسه کړی دی استعمال کړی دی دیم غزوه بدر کې بعضی فرشتي چې د مسلمانانو نصرت تر غلی وي غو زیړ پګړی په سر کړی او دلیل نمبر 2 دلیل شو او دریم حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ به بدر په ورځ باندې زیړ پټګي والے او سو دلیل شو درې ٹھیک شو کنه لږه گزاره کوي ٹھیک ته کنه علماء سره بوغز اسه خنوي او بیا د غزاتيات چړل نه د پکا ٹھیک شو کنه البته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په خپل باندې زیړ پټګي وال اچول دا ثابت نه دي خو چې صحابي کړه دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین پیغمبر اسلام فرمایلی چې تاسو زما سنت او د ما خلفای راشدین او صحابه کرام سنت باندې عمل کوئ ندی وجنا چې علما کم کار کی نه ډېر سوچ سمجھ سره کوي ها ولې ته پويږي غانه پويږي هغه ته کراسي مدرسې کې دا خیراتونه زکاتونه خورلي لږ گزاره کوي تفسیر قرطبی روح المعانی اور مصنف ابن ابي شيبه دا دینه نقل کړی شوی دی حواله هم درته زکه درکا چې بیا تاسو کول چې زین کې مو یا درته چا ویلو ها نزيد پکړې وال ثابت دي اگر چې موږ نه وو یا ټیم نشته خپل ذوق مطابق سوق نه وي خو ثابت دي ټیک دی د پګړی شمله به څومره وي ټیک شو کنه شملتین یا شمله ټیک شو کنه چې پګړی وي د رسوړن دی کېدا پړکې تړل یو سنت عمل دی او د دې هر پګړی چې کما شمله یا شمله د زوري پر خودل پکار دي خو یو شمله دغه د مونږ کم ملکان دلته وي دلته یو شی پرې خوي دینه دا مراد نه دی دینه هغه شمله مراد چې کما زوړن دي شملتین ورته پټکی وي یو طرف ته خي طرف ته ګس طرف ته وي ټیک شو مانن پټکی نه دیواله کني پوي مکړي بعض روایتونو کې یو شمله مخیته او یو ورسته ذکر راغلی دی حدیث کې ٹھیک شو کنه پیغمبر اسلام په پټکی ولو نو یو شمله به دې طرف ته بلب سړتا ودواړو اور یو روایت کې صرف خي طرف ته راغلی ده ٹھیک ده او د دې مقدار به څومره وي یو دی متعلق یو زراع چې ما درته وخیلو یو لیشت سالور غوتی دا مختلف اقوال راغلي خراجي دا دی چې یو زراع یعنی دومره ٹھیک شو که شری یو زراع برابر شمله پر خودل پکار دي اور کچری د شمله دومره وګدا چې د نیمه ملا نخکته وا نه دا بیا پکار نه د دومره وګدواله نه دی پکار او موږ عام طور باندې ګس طرف ته چوغي وجه دا چې دې ترنه لاس ملونه غاور کې پټکې نه خلی بس بیا نه خلاص ثواب بل کار منوي صحیح ده کنه نه ګس طرف ته چې سلاس ملوي نو مسله نوي اور کا ورسته بس غمونه ما کو نو ورسته خاصه سبوج نشته ټیک دی مشومان ته د کارټون ولا کپڑے اچول مشومان اگر چې مکلف نه دي خو غوته د څه کپڑے اچول چې غي باندې د زناورو تصویري دا ټیک نه ده ولې چې کم کپړو باندې تصاویر وي هغه کوړه د رحمت فرشتي نه دخیلي ایو سړیو کور کې ډیر تصویرونه لګولي نو یو مولا ورته دا ولي لګولي وې دا د لپاره لګولي چې فرشتي ناراضي او چې فرشتي ناراضي ماته به مرګ ناراضي عالم ورته ویلو چې او ټیک ته تصویرونه لګولي خو دې مطلب دی چې جنت فرشتي به ناراضي خو جهنم ولا راضي جهنم ولا فرشتي د تصویر نه شرمي یو ني پروا دي ټیک ته کنه وي ټیک ته ځان د جهنم خپل جوړ کړی دي نه دا رنګ کې تاسو مشومان ته کپڑے واچول چې غي باندې کارټون او تصاویر جوړ دي نه فرشتي ناراضي دسه کپڑے د مشومان ته چول نه ځان ستل پکار دي کچره دسه کپڑے مشوم ته واچول شي غا ګناګار نه دی ولې غیر مکلف ته خو چې چا چولی غا ګناګار دی او ته به ګنا ملويږي ها کچره دسه کارټونی چې غا تصویر ښکاری نه یا پیژندل نه شي نه بیا پکې څه مسله نشته خنن صاحب عالمی میډیا چې کم کارټونونه جوړي نغه ورسته خامخا یو نظریه پرتوي دیو جنا بهتر دا دي چې دینه سړی ځانو ساتي د انګریز چې کارټون جوړي کدي ورسته یو نظریه پرتوي درکو کرونا وایرس شکل راولو نو یو کارټون 1996 او 94 کې جوړ شوی اغه او د کرونا دی خپل کې یو مشابهت وخه 30 سال بعد درته وخت درې چې مونږ کم کارټون جوړ کړی د دنیا کې دی باندې عمل کی ځان یو وایرس جوړ کو به عام کو بیا او داما کوي جمعتونه بند شو کلبونه کلاو ٹھیک ده اور حرم کې نه شل رکعات په ځای لس کې
نور مسکونه ختم شو، سینیټایزر ختم شوي، بیماری ختمه ده، اسپیټالونه، کلبونه، تماشې، شراب، کباب کلاو دي، خو تراویح به ما غلس رکعته دي. دا زموږ تکړهوالی دی ښه، خپل نفسیاتو او د خواهشاتو دومره رخص دي. ټیک ده که نه؟ اور 500 کالو بعد چې کوم مسلمان ورځي غي چې تراویح خو لس رکعته دي او که نه هلته کې لس رکعته کېږي. خلک خو دلیل اندا ګرځوي که نه، او 1400 کاله 20 رکعته شوي دي. بس الله دې اسانه کړي. بله مسله ده چې ښځو دپاره نري کپړې اچولو څه حکم دی؟ مسلمانو ښځو دپاره داسې لباس اچولو حکم دی چې هغه کې پورا جسم پټ وي، مخ د تلی اور خپو نه علاوه پورا جسم یو حصہ هم په نظر نه رسي دا لباس پاچي. کچرې دومره لباس نری لباس واچي چې هغه کې اندرونی اعضا په نظر باندې رسي، نشارن د دې استعمال جایز نه دی او دا حرام دی. سنن ابو داود کې روایت دی، حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغله وعليها ثياب رقاق، غیر کمی کپڑے چې نری وي، فاعرض عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام نه مخ واړولو او بیا ورته ویل چې اسماء کلی واخذ بلوغ ته ورسی، نغې د پر د پکار نه ده چې هغه دا غندمونه وکتلی شي، او ورته ویل چې صرف دین علاوه دی لاس لسونو دی تلیو طرف ته او دی مخ طرف ته اشاره وکړه چې دین علاوه پکار دی چې هغه بدن د یو ځای هم ونه کتلی شي. ښځو دپاره د کټن کپړو اچولو څه حکم دی؟ ښځو دپاره د کټن داسې لباس اچول چې هغې کې بهیي وي او بهیي سبب ګرځي، هغه ناجایز او حرام دی. نو داسې کټن کپړه استعمال چې هغه نري وي او تنګې سلیحې کړي وي چې هغې کې د اعضاو ساخت معلومیږي چې غټ که وړه دي، دا ناجایز دي. بیا هم کچرې د کټن والا کپړې داسې واچولی شي چې هغې کې د چمړې رنګ نه معلومیږي او اعضاو کم شناخت هغه نه کېږي، نو یا دا چې هغه کپړې د بیا یو بلې کپړې سره پټ کړلی شي، نو بیا په استعمال کې گنجایش تا دی. خو لہذا کټن کپړو کې اکثر بدن کتلی کېږي، نه دی اچول پکار. ښځو دپاره د بریزر استعمال څه حکم دی؟ ښځو دپاره داسې لباس اچول ناجایز دي چې هغې کې د اعضاو حجم معلومیږي. دیو جنه ښځو دپاره د سینه بند استعمال کچرې په دې طور باندې کوي چې د کم اندامونه دي د دې حجم کپړو کې ظاهر شي، نه دا ناجایز دي. اور کچرې پکې دغه مسله نه وي، ماز د جسم حفاظت دپاره وي، نو بیا په استعمال کې څه حرج نشته دی. اوس په شدي کې دا کچرې مقصود دا وي چې زما دا اندامونه ښه ښکاري او غټ روزي ټولو راته توجه بیا ناجایز او حرام، او کچرې حفاظت په نیت باندې وي بیا څه دي؟ جایز دي. ټیک ده که نه؟ نن سودا فیشن ګرځېدلی دی، د دې لپاره سپری راغلی دي، جیل راغلی دي، اپریشنونه کېږي همې یورپ کې. د یو خاص قسم آزاد دوی ورته مرکري وایي، هغه یو شیز کې بند کړي پلسټر کې، بیا اپریشن ورته د بریسټ والا وکړي، هغه پکې بند کړي، بیا بره نسلې وکړي. نو مرکري کې دا کار دی چې هغه حرکت هم کوي، خو بس خو دا دنیا ده، نو هغوی څه کوي؟ ټیک ده که نه؟ خو نور ځان ساتل پکار دي. بله مسله دا ده، چا تپوس کړی چې عموما پبلک سکولونو کې طلباو ته پینټ شرټ اچول لازمي وي او دینه بغیر داخله نه ورکوي. نو په دې حالت کې پینټ شرټ اچولو څه حکم دی؟ پینټ شرټ خو پیژنې که نه؟ نو جواب کې لیکلي چې موجوده حالاتو کې، موجوده دور کې پینټ شرټ اچول اگر چې زیاده تر د غیر مسلم ممالکو کې رایج دی، خو دې سره سره بعض اسلامي ممالکو کې هم ډیر زیات خلک دا پینټ شرټ استعمال کوي. دیو جنه دا د غیر مسلم و مذهبي لباس نه دی، غیر مسلم و مذهبي لباس نه دی. اور دې ته دا ویل چې دا مذهبي شعار دی د یهودیانو یا عیسیانو، دا هم ټیک نه دی. بیا هم زمونږ د معاشرې کې دا مغربي لباس ګڼلی کېږي او خلکو ذهن کې دا خبره پرته چې دا د یورپ لباس دی، نو دې استعمال سره هغو خلکو سره مشابهت لازم راځي. اور چې کم خلک د مغربي تعظیم نه متاثره دي، هغو دپاره د دې ضرورت نه بغیر استعمال، د ضرورت نه بغیر دا استعمال نه دی پکار. خو که بیا مجبوری وي نه اچولی ټیک دی، یعنی استعمالی ټیک دی، خو نه اچول بهتر اور مستحسن دی. څومره پورې د سکول کالج یا د ملازمت کې بطور وردی استعمال ضرورت دی، نه هلته د ضرورت د وجې نه هیڅ حرج نشته، استعمالولی شي پولیس، آرمی، سکول کالج یا چوکیدارا وغیرہ دی کې نن سبا. اور یاد ساتئ چې دا حکم د هغه پینټ په باره کې دی چې هغه ډېر چست نه وي، چې هغه کې بدن اعضاو پته لګي،
نو کچری د لباس دومره تنګو چې هر اندام پته لګی دا بیا د پینټ شرټ چول جایز نه دی او بجدیګر موسی د خو وخی هغه ته چول شي هغه ډیر غب شپیو غنا جلالی مزاج وي د پینټ شرټ کی مسکی کنه کی وای چا چولې غد مسکی خو کورسته کم صف کې ولر د غمونز نه کی ټیک شو کنه او بس غږ غب شپ کې دا خبره کړی ده خو نور چونکی د سوچ مسلو سره غډیر یو عوامي خطیبو نه خلکو پویدو د پاره دا خبره کې نور مسکی کې دي کې سم مسله شتانه خو ډیر تنگ نه دی اچول پکار اورنده غرنګي مار ته مخ کې عمر سکو او زته بیارس کوم چې حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازار بطره چې کم سړی د پنسي د خپل د پرتګي نخکته اوستلې نه هغه تعالی رب عزت پر رحمت په نظر سره نه ګوري د کې زموږ د ملګری ډیر زیات به ته بعضی ملګری د چې سره موږ کې روچتي کې چې موږ روزي بیخ کته کې نه دا مستقل سنت دی کومز کې وی کومز نه بار وی پنسي بوچته ساتي او د میډیکل ریپورت اوس د میډیکل تحقیق کم دی وای کم سړی پنسي اوچتي وی کنه دی اډو کې مضبوط وي اکسیډنټ کې اډو کې اسانتیا سره نه مدیا دویمه फायदा شو هغه وجه دا چې ډاکټران موږ ته دا وایي چې تاسو لګ ګرمي تان کینی چې کله د انور د انسان په بدن باندې لګي ندی بدن کې خاص فیټس دي وازګه د غوړي کیږي چې ولې کیږي غوونه وټامین ډي جوړیږي وټامین ډي اډو کې تاسو اډو کې مضبوطي سندانانو 400 کالو بعد دا فیصله وکړه چې دا اډو کې ښکارا کولو کې دا फायदा ده سید او درېمه फायदा ده چې دا سړی به خزه منزور وروي ښا ټیک شو کنه بعضی ملګری کمزوري نه د وینې حکیمانو پسې ګرځي خدا سنت باندې عمل وکړه د خو بنده نه دا سړی به جسمانی طور باندې او روب دا اعتبار سره هم په خزي باندې حبيبي ها نه کدا غواړي چې د خزي غلامین آزاد شم کنه بیا د سنت باندې عمل کوي ټیک ته کنه نه دې اهتمام کوي د سره یو مسله بل هم شته چې د ملګری اکثر تاسو کی چې کم واده کې تماشا وشي الته روټي خوړل جایز دی او که جایز نه دی هغه مسله دا ده چې کچله روټي نه مخ کې ډول بجي وشي تا ته پته ولګی دا نو بیا عوام کزی لاړ د شي خیر دی خو عوام د پنه بهتر دادی چې نه دي خو علما صلحه د دی وده کې شرکت نه کوي اور کروټه او خړل شغه د باندې ډنګ ډنګ کولو نو بیا ګناګار څه کنه چې راتلون کې حالات او چاته سبا دی چې څوک پس کوي نو بیا پکې څه مسله نشته البته کروټه دوران کې غانې بجانی شروع وي روټه دوران کې بیا دې دوران کې روټه خړل ناجایز دي بیا پکار دادی چې فورن سړی را پاسي بیا دلته کې نه سری سم په خبر باندې پوه شئ مختلف صورتونه درته بیان کو دا ود روټه کله پکار ده نو دي کې فقهاو مختلف اقوال ذکر کړی دي بعضی وی چې نکاح او تړلې شي هغه د بعد بعضی وی چې نکاح تړلو نه مخکې بعضی وی چې نکاح او تړلې شي او چې کله خزه او خون خپل کې ملو شي غد بعد او بهتر صورت دا غدي چې نکاح او تړلې شي د خزه رخصتي وشي غا د خوان کور کې شپه تیره کی سبب باندې د روټي وکړي شي دا سنت ته ډیر اقرب دی یعنی نږدې دی اگر چې د نور صورتونه هم جایز دي او زموږ خلک د سې کې چول روټي وکي هغه د بعد به رخصتي وي دا ګاډي ماډو مې سیری تړلې فلانکی راولو او فلانکی راولو زما په خبر مې پوښې نکاح وتړي جینې راولي رخصتي وشي کور کې شپه تیره کی سبا ته بیا عام روټي وکي د اقرب اله سنت یعنی دا علماء زیاته خوخه کړی ده اور د دې ولیمې یو دعوت حیثیت دی او لیکلی چې بهرال بهتر دادی چې نکاح رخصتی اور شب زفاف نه پس ولیمه وکړي شب زفاف خزو خان کوم اول شپه تیریغه د شب زفاف ویل کیږي ٹھیک ده او کچری نکاح نه مخکې روټه ورکې نه دا بیا دعوت ته اور ولیمه نه ده ٹھیک شو اور حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي اولم ولو بشاتن ولیما کوي یو چیرې مولینی وی زبا کړي خو کوي نو ولیما سنت عمل دی روټه ور کول د سر خلکو ته پته لګي الله رضا ته مو ته عمل کولو توفیق نصیب الله